الدرس السابع سبق نمبر وم سابع وم تیر سیده ضمیر المذکر الغائب نر سړی د پاره کوم ضمیر رسی پرونون غایب اوي سیده هغه هو د کسي هوی وسره لیکل ده او ته کنه هاذا خالد دا خالد دا هاذا کتابه دا دی هغه کتاب دا هو کسي اس کی کتاب ہے هو کا معنی ہے اس کا اس کی هو ټکه چې سره په اخر کې لګيږي کنه دې معنا دا اس کا اس کی اس کا هنر د پاره شو کنه اس کی خد د پاره شو هذا قلمه اس کا قلم کته د سې هذا قلم خالد ارز کې نامه سره خالق کنه کینه ازي ندی سره بیت شي کې خبر ډیریږي کنه هذا خالد دا خالد دا هذا کتاب خالد دا خالد کتاب د خالد لګا دا خالد د خالد نامه خواګاډي راځي یو خلک فريدا اردو کی بات سنے سے یہ خالد ہے یہ خالد کی کتاب ہے یہ خالد کا قلم ہے نہ بس ہے اس کا قلم ہے اس کی چیز ہے یہ اس کا کیا ہے مدرسہ ہے کسے ضمیر هو ورکسته هو معنا ضمیر تل شي د کوم شای څه د هو ان تل شي کنه د ضمیر نه شي ضمیر اخشي تل شي د نامې په ځای باندې استعمالي کس دي زه خالد یا لو کنه ا کتاب نه باته خالد نه ما نه بلکې هغه پر هو یای صحیح ده کسی کتاب خالد یل شو کنه صدا یک خاطر خالد کی تو د خود سی خط نه کنه ته خیز دی هغه کی تو ده اند سینامیات نه خلبل کې هغه راوړي پښتو کې د هغه څه د ضمیر شولو پښتو کې مستر ضمیر شه د هغه اووي صحیح ده هغه تیر کده شي کسی دا ځکه ربای کې ضمیر مستر شه د هود د نر د پاره ده د بیوت ستو خا کنه خز د پاره هارسی غالب سره ده ها کسی هذا قلمه دا دی قلم دا هذا رأس دا دی غسر دا وګوره کنه پروت بیا هذا وجه دا مخت وکسه هذا عن دا پیزه ده هذا فم دا نسی جن غلی سیر کی هذا فم دا خلد خلی ولا د شیطان لک کله غلی غول سچ کی هذا لسانه دا جبه د جبه کی مثلا د شیطان من هذا دا چوک دا هذا خالد دا خالد دا اين کتابه دی غول کتاب چیته ده کسی یاغه کتاب چیرته د عین منه چیرته په معنی ده کها کتاب هاذا کتاب هدا غدا کتابی کنه عین رسول ساری چې د فاتح نه لګی تیاری کې پروت هاذا رسول ساری دا یونه کاټ شي د ما کی هم سار خدا غ پروت چونه کټ کړه ده عین صدره ټټاری چې ته هاذا صدره دا غدا د باساس مړه وختو کی خبرې سکی خال وړ مشو بلچال د فرق ها بلچال د فرق ها ضمیر صدا اغه هودا کنه دا حایل شي ضمیر المؤنث الغائب سکل ایوا خز موجوده نه کنه رویا سکل خز موجوده نه مخ غید پر به هاي به اخر کی ټکا لکه نما به بار خز ولا نه خالقه اسی څه هذه فاطمه دا فاطمه دا دای فاطمی کتاب د سما بس هاذا کتاب هدا دی اغه کتاب د کسي ها یل شغه هو کنه هذا قلم هدا دی اغه قلم دا هذه ساعه هدا غنټا دا تلک قراستها اغه کفیدا هذا اخو هدا ورور دا اخو ورور هادي اغه کسي وتلک اختها اغه خور دا اخت خور تل شي من هذه سوق دا هذه فاطمه دا فاطمه دا اين کتابها کتاب چته دا کتاب پته نشته هدا کتاب هدا کتاب دا کنه دي پریا خدا اين ساعه غنټای چته بیا لوس خلیو چونه پټکړه هدي ساعه دا غد چونه نه وړي هدي ساعتها هاذا غد فرها هذه هاذا ثوړه هاذا خو کتاب د پر نر وړیا کنه ځکه کتاب نر دا ها مؤنث د پر کسي هذه خو ساعه مؤنث ځکه کنه ها سی خز د پر هدي ساعتها اين والدها والد صاحب چرته والد صاحب دی وای د سبق ته نه رسی ذالک والدها غدا کنه والد صاحب ناس تالته ذاک والدها کس اوس لمن روړی ته پسونه نه کوي کنه ته جوابونه ورکې لمن هذا یہ کس کا ہے چا ددا لمن هذا الكتاب دا کتاب چا د اوس تپوس نه کوي کنه ته بجور کې هذا کتاب محمود هذا کتاب ایاز هذا کتاب ویس چون امامي بس لمن ذاق القلم واغا کلام چا دا یخدا ذاق قلم دی مغیا کنه یعنی کسی محمود تر غلنا هو زمیر رغلو لمن هذه الكراسه د کپی چا دا لمن هذه الكراسه دیت هذه كراسه زینب
د زینب کا پیدا دي خو زینب نه مخکې نه ورغلی کنه ځکه یې وروړه اوس دوباره بیا نامه نه وروړي ښه لمن تلک ساعه ګنټه بیا هغه یې چوده هغه ګنټه تلک ساعت هدی ما هغې ګنټه ده کسې تلک یې وروړله تلک خو مؤنث دپاره شو که نه ها ضمیر ښځې دپاره شو اس کا سا تمرین ان الفاظ کے ساتھ ہو ضمیر لگا کر استعمال کری ہو سره ولګا سون د هذه عینه د سترګه ده د کوم ټکی څه دوا جوړه سي انسان بدن کې لکه دوا غونه دوی سترګې دوی ورځي دو خز یل شربای کې تم زایو د یو نر ده بس خلې واده کنه سکوم شی ډبل لکه مثال بو کالیا ډبل دی کنه سار یو د زکات مذکر یل شي پتهونه دوا دي د مؤنث یای فیمیل د سیده هذه اذن هذه ید دا لوستا هذه اصبع دا غوت د غوتی مؤنث دي زکه جوړی کنه لسونو هذه حکم نه یې سره ناغه خو یا نه استعمال کړه کنه سي ته چال خای هذه کتف دا وګادا نو ټکی به سره وړي اوس ته سیوای څه هذه عینه کسي وسوای هذه عینه در سره ته شداد یا غسترګه ده هذه اذنه دا یا غغیګ ده اده چې هذه يده دا یا غسړي لوستا اجمیټری کې څه خایناغه کې پومستری کې هذه یزبو دا خیا غسړي غوته یاري غوته کاټ ته نور دلی دا خیا غسړي غوته ستوري سره مليږي هذه کتفه دا دی هغه وګادا هذه رجله مزه چې ټول سره یال شي سید کسي هو ور سره هو سره زیات که خازي د پاره یې کنه سونه طریقه ده هذه عینها کسي هذه اذنها دا خازي ګونه دي هذه يدها د خازي لو زکه سوړوک لاګي هذه يصبرها کسي هذه کتفها ولدل چال اردو میں ترجمہ کرے اردو کی ترجمہ بسنگی کہ هذه طالبۃ دا طالبہ دا اسمها سعیدہ کسی اسمها کسی طالب ته ټکروستو کنه خزم مؤنث نامه سعید دا هذا کتابها دا کتاب دا هذا قلمها هذه ساعتها هذا بیت د اخره پر وای عربی میں ترجمہ کری ربی کی ترجمہ کئی خاصونه خبر ہے کنه تلک مدرسه تو اغه مدرسه دای مدرسه اغه مدرسه ده اوس یہ میرا بائی ہے کنا بائی تخرور یلشی کنا اخ میرا خموت یلشی هذا منا یہ اخی میرا بائی کسے اخی وہ طالب علم ہے ذاک طالب تمہارا بائی کہاں ہے اینا منا کہاں اخو کا یہ تو کسے کاب ضمیر دوائلو اس کا کمرہ کہاں ہے اینا غربتہ کسی غربتہ نر ٹکت روڈ کسی بس ٹولو کی بیائی نور دیز لکلی قائدہ کسی چیز کو مذکر غیب کی طرف منسوب کرنا ہو کا یو شاید ہے کنا تے غیب سڑی طرف نیا سدے ما غد ہے کنا نہ تو ہو کا ضمیر استعمال کرے ہو کی ضمیر استعمال کرے استعمال کی جاتی ہے سیدہ اور مؤنث غیب کی طرف منسوب کرنا ہو کبھی خاصی طرح منسوب کہے کنا پرونون تو ہا کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے بے ہا استعمال ہے تمہارا اسکول کہاں ہے دا عصوا لاخت تیل شي کنا دا دی غلاخت څنګه به عصوا من لاخت څنګه به هذه عصوا هو هذه عصواها دا دی غي خزلاخت کسي نمونه سمونه خلاصي دا خو دنیا کې ستاره سیستم د یو ډراما فلم نه ورده اخمنا بای تمہارا اسکول کہاں ہے تمہارا دپارا تل اینا مانا تما کہاں اسکول مانا مکتب تمہارا مانا کا اینا مکتبو کا کسی کا اور کرولو مخیل کا کی خزی دپارے کنا تمہارا دپارا کاپ شو کنا اینا مکتبو کا تمہارا اینا مکتبو کی تمہارا ای خزی اینا مکتبو کی بوائی اخیر کی بیا اخ منا بائی کنا اخت منا بہن عین منا آنک اذن منا کان یدن منا ہاتھ کتفن منا کندا رجلن منا ٹانگ پوتیلش فخذن منا ران قدمن منا قدم پیر یو سړی سپیر پیر خنا دک پتانه تیلش پتون ساقن منا پندلیا خالد غز تیلش رکبتن منا گټنا زنگون یا والدہ دوڑ منا دا ما اسبع منا انگلی کتابه اس کی کتاب کسی اس کی رول قلمها اس کا قلم